نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم صدق الله العظيم. سورة يونس یولسم پارا پنځلسم نمبر آیت دی. د دې آیاتونو د مخکې آیاتونو سره ربط او مناسبت دی. مخکې آیاتونو کې د مشرکانو د مکی قباحتنا او گمراهي بیان شو. اوس پر آیاتونو کې هم د مشرکانو د مکی قباحتنا او گمراهي او بیزایا مطالبه ذکر کیږي. مشرکانو د مکی خیال دا چې دا قرآن دا پیغمبر علیہ السلام د ځان نه جوړي. د دې وجنا د مشرکانو د مکی بعد نبی علیہ السلام نه بیهودا بیزایا مطالبات کول. دې کافرانو بوي چې دا قرآن دا د ځان نه جوړ کړی دی. دا قرآن من نمنو زکا پدی قرآن کی زمان دا خدایانو پدی ذکر شوی دا دا قرآن لرکا دا دی پزی من تبل روڑا چاگی کی زمان دا خدایانو پدی نی. ہم قرآن منو خدا سے قرآن منو چه زمان خدایانو پسی پکی خبری نی. ستا پا قرآن کی دا اللہ صفت تے او زمان دا خدایانو پدی دا زمان دا نمو دا طول قرآن بدل کا بل رو او یاد دا چکم زیبت زمان دا خدایانو پبارکی دی دا تینا ختم کا ټول کتاب ختم قبل راوړه یا دا خاص خاص خبرې ته نه وباسه. هغه خبرې ته نه وباسه چې هغې کې زمونږ د خدایانو غیبت دي، زمونږ د خدایانو بدي ده او زمونږ د خدایانو سپکاوي دي. هغه ته نه وباسه. نعوذ بالله. اللہ رب العالمین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی چی دے خلق تا جواب ورکا چی زمان ذمہ داری دانا دا خود زمان کتاب ندی دا اللہ کتاب دی او چی اللہ سنگا نازل کردی دی زبت رضان کمی زیادی نشم زمان کار دادی چی سمان تا اویلی شتاز تے بیان کردی دا تاسو چې مان کوم مطالبه کوي چې دې کې دا لری کو دا پکې پریک نو یا دا کتاب لری قبل وروړه دا زما کار نه دی. زما ذمہ داری د الله د وحی تابعداري د اغاز کو او دا کوم سوال چې تاسو کوي دا د الله جل شانه قدرت دا زما طاقت کی نشته. پدی آیت کریمہ کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذمہ داری ذکر کی
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په معجزه کې عدم قدرت ذکر کی قرآن د نبی علیہ السلام معجزه ده لیکن دا زمن او استاسو عقیده دا چې په معجزه کې د پیغمبر اختیار نی قرآن د الله کتاب دی څنګه چې الله نازلې د پیغمبر علیہ السلام په دې کې کار نشتا الله په خپل څنګه نازل ځکه دا معجزه عادت نه خلاف کار کوو یو امی انپڑا د دنیا د تعلیم نه خبره داغه د خلی مبارک کې داسې الفاظ وزي چې د تمام انسانانو هغه مقابله نه د عجز اظهار دا خو معجزه کې دي چې بل څه نشي ځکه خبره په یو بل پشان خلق ګول شي انسانان او کدا قرآن د انسان خبره وي نو د کافرانو هم داسې کړي وي او دې یې نشي کولی دا د الله خبره نو د الله د خبره مقابله انسانان نشي کولی نو پیغمبر علیہ السلام چې کوم خبره کوي دا د الله د کتاب الفاظ دي د الله خبره کوي نو دا د پیغمبر علیہ السلام معجزه ده چې خلق خپل خبره کوي او پیغمبر علیہ السلام د الله خبره کوي نو د دې مقابله انسانان ذکر نشي کوي پیغمبر علیہ السلام ته معجزه قرآن راغی د الله جل شانه په قدرت راغی د پیغمبر علیہ السلام په معجزه کې اختیار نشته او دا رنګي یو ولی په لاس باندې الله د عادت نه خلاف کار کوي نو باغی کې د ولی کار ني د ولی کار هغه کې ني ادا الله د قدرت اظهار چې د چا په لاس کې پیغمبر په لاس کې معجزه ده او د بزرګ او د ولی په لاس کې هغه کرامت دي دا ځوړ د الله د قدرت نخې دي او د الله په قدرت کې بنده تکار دي ورپسې دې آیت کریمه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د خپل تیرې شوی زمانه حال بیانوي تاسو وایئ چې دا قرآن تا د ځان نه جوړ کړی نو ته دا لرې کو بل راوړه او دا خبرې دې نه وباسه داسې وایي مشرکان د مکې نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي دې ته ووایه ستاسو په دې مکه کې د نبوت د ملاوېدو نه 40 کاله مخکې ما تېر کړي نو په دې 40 کاله کې ما داسې خبرې نه کولې نو که ما د ځان نه جوړ کړم دا خبرې به مې مخکې کولې خو دا د ځان نه ما نه دي جوړ کړي 40 کال عمر نه بعد نبی علیہ السلام ته قرآن ملو شو نو په دغه 40 کال کې زما د خلی تاسو د قرآن تاسو خبرې نه دي اورېدلې که ما د ځان نه جوړ کړي وي نو په دې 40 کال کې به ما داسې خبرې کړې وي بل تاسو وایئ چې قرآن ته د ځان نه جوړې نو د ځان نه جوړول خو ښه کار نه دي ګناه ده حالدار چې ستاسو سره 40 کاله ما تېر کړل تاسو په ما کې تر اوسه پورې یو ګناه نه ده پیدا کړې نبی علیہ السلام د مکې مشرکانو سره وخت تېر کړی او هغه کافرانو نبی علیہ السلام ته پاک وي صادق ورته وي امانتدار ورته وي نیک انسان ورته وي نو که نبی علیہ السلام نعوذ بالله دروغجنو نو په دغه 40 کال کې به دې څه دروغ پیدا کړو حالانکه نبی علیہ السلام ته نبوت چې ملو شو دی هر قسم مقابله وکړه خو د نبی علیہ السلام د 40 کالو جون کې د یو داسې مسله پیدا نه کړه چې په نبی علیہ السلام د هغې نه اعتراض وکړي لکه مثال یو سړی
ځوانۍ کې دې ګناهونه شوي او سبا بوډا شو نو خلک ورته وایي که نه تا چې په پلاني وخت کې ګناه کړی هغه سړک کې څه ورته یاد نبی علیہ السلام سره دې کافرانو سمه دشمني شوه خو داسې خبره دې نه شوه پیدا کولی چې نبی علیہ السلام ته ویل چې پلاني وخت کې تا دا ګناه کړی نو چې په هغه 40 کاله کې چې لا نبوت نو ملو شوي او نبی علیہ السلام ګناه نه و کړی نو د 40 کالو د نبوت نه ملاوېدو نه بعد به څه ګناه او قرآن د ځان نه جوړول خو ګناه ده نو پیغمبر علیہ السلام چې مخکې ګناه نه ده کړې اوس هم ګناه نه کوي بل دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د معصوم کېدو دلیل زمونږ د مسلمانانو عقیده ده چې ټول پیغمبران د ګناهونو نه معصوم او محفوظ دي پیغمبر ګناه نه کوي ځکه پیغمبر د انسانیت د هدایت د پاره نمونه وي نو که دې ګناه کوي نو خلک به بیا څنګه نمونه به چېرته پیدا کړي اوس د هغې دپاره دلیل اے مشرکانو د مکې په تاسو کې 40 کاله ما تېر کړي دي تاسو کې عقل نشته چې په دې 40 کاله کې ما کومه ګناه کړې 40 کاله کې چې د نبی علیہ السلام د نبوت د ملاوېدو نه وړاندې په دې کې نبی علیہ السلام هیڅ قسم ګناه نه وکړ او دا زمون ایمان دی پیغمبران ګناهونه نه کوي صحابه کرامو نه ګناهونه شوي دي الله ورته معاف کړي دي او پیغمبران نه د سره ګناهونه شوي نه دي او دا غي دلیل کا آیت بل تاسو مشرکان وایي چې دا قرآن تا د ځان نه جوړ کړی نو دا سړی خو ډېر غټ ظالمي چې په الله دروغ وایي کتاب د ځان نه جوړ کې وایي ما د ځان نه دی جوړ کړ الله نازل کړی نو دا خو غټ ظالم او غټ دروغجني حالدار چې تاسو ماته صادق او امین وایي تاسو په دې پوهیږئ چې دا پیغمبر دروغجن نه دی نو دا قرآن د الله کتاب دی د پیغمبر خبرې نه دی ځکه که د پیغمبر خبرې ووایي چې د الله د خدا خو دروغ او دروغ ګناه ده تاسو ته معلومه ده چې پیغمبر صادق دی دروغجن نه دی نو بیا څنګه وایي چې قرآن د الله کلام نه دی او پیغمبر جوړ کړی دی او پیغمبر وایي دا د الله کلام معلومه ده شو چې پیغمبر نه دی جوړ کړی الله نازل کړی دی او پیغمبر تاسو ته بیانوي د منکرین قرآن چې کوم اعتراضات الله پاک دغه جواب د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په جبه مبارک باندې ورکو او معلومه ده شو چې دا قرآن د الله کلام او کتاب دی بنده پکې د ځان نه څه کمې زیاتې نشي کولی نو الله جل شانه فرمایي وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ او هر کله چې ولس دي شي په دې کافرانو د مکې باندې زمون آیاتونه د قرآن بینات واضحه کافرانو ته قرآن ولستل شي قال الذين لا يرجون لقاءنا ويا کسان چې امید نساتي زمون سره د ملاقات چې د الله د ملاقات امید نساتي او کافران دي نو کافران وي سوي ائتی بقرآن غیر هذا تروڑ منت قرآن بل چکم قرآن دے دا من نمن بل روڑ او بدلہو یا امدادی ہوئی و جدی کی زمان دا طبیعت کم خبر خلاف دیاغت نلرے تو دا کافران دا طبیعت کم خبر خلاف چکم دا دی دا غلطو لکدی با دا بوتانو عبادت کو نو قرآن کے خدا رے چھ دا بوتانو عبادت مکوئی وی دا خبرتی نبو باسا بیا بیدر سر عمر قل تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام ما یکونو لی ندی جائز زمان دا پارا ان ابدلہو دا چیز بدلکم دا قرآن من تلقاء نفسی دخبل طرفنا ما دا پارا دا سر دا اختیار نشتا چو قرآن کی زد تبادلو کم دا زانا پا کس بدل ان اتبعو زد تابداری نکم الا ما یوحا الی مگر دا غسو چی دا غی ما توحی کولی شی
انی اخاف ان عصیت ربی یقینا زیریگم که زنا فرمانی حکم دخبل رب که زد اللہ نا فرمانی حکم نزیریگم دسنا عذاب یوم عظیم عذاب دلوئی وزد قیامتنا که زد گناہ حکم اللہ بعذاب راکی نزستاسو دا وجہ قرآن کے دا زان دا صدقل نکوما چی دا گناہ زا حکم نو پیغمبر گناہ نکو قل لو شاء اللہ تو فرمائے پیغمبر علیہ السلام کہ چرے مختر اللہ پاک ما تلوتو علیکم نو ما بدا قرآن نبی لسلی پتا سبان اللہ طاقت راکڑی دا قرآن در تویم کیونکہ اللہ طاقت نو راکڑی پیغمبر علیہ السلام کوئی نو ما بتا دا قرآن نو ویلی ولا ادراکم به او زبنو پیش ہوئی پدی ولا ادراکم به او نبتاست بوی در کڑو ما دے قرآن کریم پخبل جبا باندی دتاست در قرآن وضاحت پخبل جبا کو نبی علیہ السلام تا اللہ پاک فرمائی چتدی تو ادا وضاحت بتاست ما پخبل جبا نو کڑو دا قرآن تلاوت دا اللہ پا طاقت دا قرآن وضاحت نام دا اللہ پا طاقت فقد لبثت فیکم عمرا من قبله ولا ادراکم به او تاس تبا پویا نو درک اللہ پاک دا دی قرآن کریم زما پا جبا باندی فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی فتاقی سرد وقت رکڑی پتاسو کی عمرا سلویخ کالا من قبلی اڑاندی دا نبوت دا ملاوی دونا سلویخ کالا نبوت ملاوی دونا اڑاندی تاستا خماسا نبی معلوم اداشا چھ اس کم قرآن ویم دا اللہ پاک کلام دی دا زما خبری ندی افلا تاقن تاسو آقن نلری فمن ازلم فسوک دی علمی ظالم ممن دا غچانا ابترا علی اللہ کذبن چی دی تڑی پا اللہ باندے درو او کذب بی آیاتی یا دی تکذیب پی اللہ پاک او کذب بی آیاتی یا دی تکذیب پی آیاتن دا اللہ پاک یعنی دا قرآن انہو لا یفلح المجرمون یقینا نکامیابی کی مجرمان او کافران وآخر دعوانا